یو کس وایي چې یو سړی دی هغه مخکې خو بیا وروستو پاگل شو، نو د هغه سره به حساب کتاب کیږي چې کله سړی مجنون شي دیوانه او کله سمیږي نه، نو دا مکلف نه دی، په ده باندې د خدای حق بیا نشته، موزه روژه زکات وغیره. یو کس وایي چې زمونږ یو دوست دی هغه وایي چې ما خضر علیه السلام لیدلی دی، نو که هغه وایي نو مونږ د هغه خبره دروغ کولی هم نه شو، رښتیا هم ورته نه شو ویلی، ځکه چې د خضر علیه السلام په حیات کې د علماو اختلاف شته، بعضې وایي ژوندی دی او بعضې وایي وفات شوی دی. محدثین علما وایي چې وفات شوی دی، او فقهای محدثین وایي چې ژوندی دی، او اولیاء هم وایي چې ژوندی دی. واقعات ډېر زیات شته دی، نو کیدی شي خو داسې تصدیق او تکذیب یې سړی نشي کولی. یو کس وایي چې زما ماما دی هغه پردی ماشوم اغوښتی دی، او چې د چا نه یې ماشوم اغوښتی دی هغه ورته وایي چې ده ته خپل جایداد کې حصه ورکه، نو آیا دا حصه یې کېږي؟ نه کېږي. د پردي زوی د دې پردي پلار په جایداد کې هیڅ برخه نشته، دا چې ساتلی دی او خرچه پې کوي د خپله خوښه ده، تبرع ده. بل تپوس یې کړی دی چې زمونږ یو ورور دی هغه سعودي عرب ته تللی، هغه هلته کې هندوانو سره کار کوي، نو آیا د هغوی سره کار کول جایز دی او که نه؟ د هغوی سره کار کول هله جایز دی چې ستا په دین کې څه فرق نه راځي، ستا په موس کې څه فرق نه راځي، ستا په عقیده کې څه فرق نه راځي، ستا په اخلاقو کې څه فرق نه راځي. که چېرې هغوی سره کار کولو کې ستا عقیده خرابه شوه، د هغوی غوندې شوه، نو ته کافر شوې، او که چېرې ستا په عمل کې فرق رالو نو ته فاسق شوې، او که ته برمله د دین اسلام په باره کې خبرې کوې نو ته یا کافر یا فاجر د ګناه تذکرې چې کې دې څیز نه چې کوم دی نو ځان ساته، باقي معاملات ورسره کولی شي. حضرت علی کرم الله وجهه اوګیو خوراک سنو سخت جمعو، یهودی ته بوکې راوویستی، نو یهودیو کافرو هغه ورته یو بوکه راوباسي یو کجوره به در کوم، نو بوکې یو څو راوویستې موټی د کجور نه چې ډک شو نو بیا ورته بوکه پرې ولاړو. یو کس وایي چې په کوم جومات کې قبر وي هلته مونځ کېږي او که نه؟ او مونځ کېږي، خو قبر قبلې طرف ته راوستل او د هغې شاته ودرېدل او هغې ته مخ کول دا مکروه دي. او که چېرې په زړه کې دا وي چې زه دې قبر ته مونځ کوم نو دا شرک او کفر دی، او که مونځ الله ته کوي او قبر ته ولاړ نو مکروه دي، داسې ټیک نه ده، داسې ځای کې ودرېدل نه دي پکار. بل تپوس یې کړی دی چې یو سړی دی هغه خلک سعودي عرب ته بوځي په خپله خرچه 18 لکه خرچه پې وکړي، بیا ورته وایي چې سعودي عرب کې نوکري کوه او ما ته به دومره تنخواه راکړې، نیمه تنخواه به راکړې. دا کول جایز دي که نه؟ دا ناجایز معامله ده، دا ناجایز ده، دا حرامو کې راځي، سود کې راځي. یو کس وایي چې سوره انشقاق آخری آیت کې لهم اجر غیر ممنون په ځای باندې غیر مأمون وایي، نو مونځ وشو که نه؟ او کېږي مونځ. یو کس وایي چې فرض مونځ کې آخري قاعده کې ناست هیر شو او بیا پاسېدو، رکوع یې مو که قیام او سجدې مو کې سجدو پورې یاد نه شو، بیا مزید 2 رکعاته مونځ وکړو، آخر کې سجده ساوه وکړه، مونځ یې وشو که نه؟ مونځ یې وشو. یو کس تپوس کړی دی چې د جمعې په ورځ باندې دلته په جومات کې تکبیر تحریمه نه پس په ړومبي صف کې د 1-2 کسانو ځای خالی پاتې شي او شاته صف تک تکبیر تحریمې نه پس هغه ځای نه ډکوي، نو آیا یو قدم 2 چې مخکې لاړ شي نو ځای نه شي ډکولی شي؟ هغه ځای د تکبیر تحریمه نه مخکې ډکول پکار دي. مخکې صف کې چې ځای وي نو د دې سړي مونځ خطرناک حالت ته ځي، د شاته چې کوم ولاړ دی ته ته پکار دی چې نیت یې نه تړلی نو مخکې هغه ځای ډک کړي، او که چېرې نیت یې تړلی نو قدمونه واخلي مخکې لاړ شي، خو داسې قدمونه به نه اخلي لکه څنګه چې په لاره باندې ځي، بلکې یو قدم به اوچت کړي، بیا به ورسره بل کېږدي، بیا به هغه مخکې کړي، په دې انداز به لاړ شي، مسلسل توالی اقدام سره به نه ځي. یو کس وایي چې د یو پلار 4 زامن دي او دې پلار په 2 مشرانو زامنو باندې د خپل جیداد صحیحه خرڅ کا او په دې باندې ولګوله، او هغه نور زامنو باندې دا نه ولګولي. اوس پلار وفات شو نو دی په وراثت کې ټول ورونه برابر دي، او کنه چې چاته مخکې ورکړي د هغې به کم اخلي، نه، پاتې مال کې ټول برابر دي. هغه په ژوند باندې هغه ته ورکړي وي، دې 2 ته هغه خرچ کړي و، لګولي و، هغه مخکې پیدا و، دا نور 2 لا نو پیدا، مثلا په هغې خرچه شي وه،
نو دې کې پلار نه دی نیولی. البته کله د دو زامنو په موجودګۍ کې هغه دوو باندې خرچ کوي او په دې دوو نه دا ښه نه کوي، غاړه یې درنېږي، ځکه چې په اولاد کې د هبې او د هدیې او د عطیې ورکول برابر پکار دي چې ټولو ته برابر ایسول، لیکن په میراث کې کمې زیاتې به نه کېږي. یو کس تپوس کړی چې زه په یو اداره کې کار کوم، په هغه کې یو ډاکټر قادیانی دی، لیکن ما ته پته نشته دی خلک وایي په هغې اداره کې کار کول څنګه چې تا ته پته نشته دی خلک وایي نو ډومبی خو یقین وکړه، هسې د چا په باره کې الزام لګول او شک کول لا ښه خبره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا بل کس ته ووایي چې ته یهودي او هغه یهود دا خبره چې د خولې نه وویسته، په دې خبره به یا د دې مثال د غش دی، یا په هغه کس لګي یا په دا سړی لګي چې د چا د خولې نه ایستي ده. که هغه د یهودي وو نو هغه د دې خبرې مستحق دی، دا خبره به هغه پروزي، او که هغه یهودي نو دا خبره به واپس په ده راځي او د دې د نحوست کې به دی راګیرېږي. نو په ګمان باندې په تاویلي ماویلي باندې عمل مکو. او دویم دا ده چې د دې خلکو سره چې کوم دی نو ناسته پاسته کول نه دي پکار، ځکه چې دا بد صحبت دی. قادیانی مرزایی سره خوراک سکاک مواکله مشاربه دوستی یو اداره کې کار کول خامخا اثر کوي، ځان ته ساتل پکار. یو کس وایي چې ما اورېدلی دي چې د خپلې ښځې سره مشوره کول یا د کور څه مسله وي په هغې باندې خبره کول ټیک نه دي، او چې په کوم کور کې د ښځې سره مشوره کېږي نو هغه کور زر تباه شي او هغه کور کله آبادیږي نه. نو آیا د خپلې ښځې سره سړی مشوره کولی شي او د خپل ژوند د حالاتو نه خبرولی شي او که نه؟ ښځه خو وي دې دپاره قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي د سکونت دپاره د سکین دپاره. بهر ستا معامله راله، ته د بازار نه د دکان نه خفه رالی، بیا ښځې سره ته بیان وکړي، حالات ورته خپل بیان کې هغه تسلی درکړي، ښې خبرې وکړي، د سړي زړه کو ته سکون او اطمینان ورسي. دې ته رفیق حیات وایي. د الله رسول باندې ړومبی وحی په غار حرا کې نازله شوی و. دغه وخت کې حضرت خدیجه رضی الله عنها نه وه او کور ته شرالو و اخبرها الخبر. حدیث مبارک کې راځي، بخاری شریف کې حدیث دی چې ام المؤمنین ته ټول خبر ورکو چې ما سره داسې وشو داسې وشو داسې وشو. دا د خپلو حالاتو نه خپله بیبي خبرولي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما سره ډېره ښېګړه دی بیبي کړي. دغه وخت کې دغه یوازې و بله ورسره نه و. نو خپل حالات خپل کور والا ته بیانولی شي. یو دویمه خبره مشوره کول، مشوره ورسره کولی شي، بلکې مشوره خو د خپلو وړو وړو لوڼو زامنو سره کولی شي. البته دریم شی به نه کې، او دریم شی هغه دی چې فیصله چې کوم دی نو دا هم په هغې باندې کې فیصله په ښځه کې فیصله به ته کې، مشوره د هغې نه واخله. دا کاروبار کوم، په سفر باندې ځم، دلته کې دا شی جوړ استاد سره دا استاد سره دا یو زوی یو څه وایي بله لوري بل څه وایي، دا ډېره ښه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا دي چې مشوره کوئ. په کور کې هم د ښځې نه رایې اخیستی شي، لیکن د هغې رایې به په خپل رایې باندې برکې نه. مشوره چې ستا په زړه کې الله جل شانه حکم واچوله هغسې کو. او دا چې تا اورېدلي دي نو دا د هغې په باره کې وي چې کله داسې وخت راشي چې خلق به سړي به خپل امور هغه معاملې چې سړو ته حل کول پکار دي هغه به ښځو ته حواله کړي، ښځو ته. نو بیا د دې سړو دپاره د ځمکې خېټه هغه زیات افضل ده د ځمکې د شا او د ملا نه. یعنې ژوندي پاتې کېدل د دی نه پکار دی، مړه ښه دي. او چې تر څو پورې ستاسو امور تاسو په خپله کې په مشورې سره حل کوئ، حدیث مبارک کې راځي نو فظاهر الارض خیر لکم من بطنها، بیا تاسو ته د ځمکې شا بهتره ده د ځمکې د خېټې نه، یعنې بیا ژوندي ښیئ. نو د ښځې خبره په ځان باندې چې ښځه وایي چې دلته کښېنه هغه یو لطیفه ده. وزیر او بادشاه خپله کې لګیا و، نو وزیر ورته ووایي چې بادشاه دا ټول خلک ستا دا رعایا چې کوم ده د ښځو مني. هغه ورته وایي نه ټول داسې نه دي. ورته وایي چې ښه وګوره سروې وکړه، خلک یې راوغوستل. ورته وایي چې څوک د ښځو منئ نو هغه دې لین کې ودرېږئ، او چې څوک نه منئ هغه دې لین کې ودرېږئ.
نو دی لین کې ټول خلک ودرېدو، دی یو کې یو کس ودرېدو چې د ښځو چا منل هغه ټول هغې لین کې ودرېدل، دی بل طرف ته یو کس ودرېدو. بادشاه چې وکتل چې د وزیر خبره خو ټیک ده، سړی یې راوغوست، ورته ویې لکه ته دلته ولې ولاړې؟ هغه ته وایي چې څه خبرې ما ته ښځې ویلي چې دې ځای کې ودرېږه، وایي چې خلک کوم ځای ودرېږي هلته به نه ودرېږي. یو بله لطیفه ده، یو سړی هغه یوه شپه چې کوم دی نو ښځه یې لاړه پلار کره مور کره، ده ته خوب نه ورتلو، یوازې و، نو ډډو په ډډو اوړي راوړي خوب نه ورځي. نیمه شپه شوه، نیمه شپې نه وخت واوړېدو، دی وایي چې څه چل وکړم؟ نو لاړو د ګاونډیانو کور یې وډبولو، په دواړه لاسیب د هغې په ور راکېښول، درزه درزه درزه. سړی راوته، هلکه څه چل دی؟ هغې وایي چې ناڅاپه څوک راغلی، څه چل؟ دی ورته وایي تاسو په کور کې څو وروڼه یې؟ هغې ورته وایي مونږ درې یو. دی ورته وایي که تاسو لس شوئ نو زما به څه وکړئ؟ هغه هم پرې راونښتو، وروڼو ته یې موعظه وکړو، وایي راشئ دی خو جګړې ته راغلی. چې ښه یې ووالو کور ته راغلو، نو خوب یې وکړو، آرام شو. دی به روزانه وایي ښځې ډبولو، نو نن خو یې ښځه ونه نو وهلې د بل چا نه وخوړل، نو بیا لاړو نو وده شو. داسې جوړېدل نه دي پکار، داسې کور چې هغه تباهي او بربادي ده، او الله او د الله رسول هغه نه خوښوي. چې کله اختیار د سړو په لاس کې وي، ښځو نه رایه اخله، مشورت یې اخله د زنانو نه، هغې خبرو باندې خبرول، چې کومې خبرې داسې وي چې د هغې خبرول ټیک وي، او که فتنه او فساد یې خورېږي نو بیا نه.